د چاندي کټ دا د پیسو په ځای خپل سپلې راوغورځوله. سپلې پیژنې؟ سپلې پیژنې؟ سپلې راوغورځوله. طالب لاړ مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په چړا شو. مولانا عبدالحق صاحب ته عرض وکړ شیخ صاحب ستا د کلي خان زما مدرسې ته سپک وکته، زما د ادارې توهین یې وکړ، د چاندي په ځای سپلې د چاندي کټ ته راوغورځوله. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه طالب ته وایي طالبه خفه کېږه مه، علماء دیوبند ته الله غټ زړه او غټه سینه ورکړي، دار سره برداشت کوي انشاءالله، دا چړې چاکوان برداشت کوي، لیکن د حق پیغام به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسم انشاءالله. توجه ورشه د اکوړي په بازار کې ماجر بازار کې موچي د چمیار دی. تاسو ورته څه وایئ؟ چمیار دا سپلې چمیار لور کوته دا جدا جدا پرزي کا د دې چڼیاو جدا کا دا لاندې تلی جدا کا دا پټي جدا کا. چمیار ته د دې قیمت لګاو په خاطر به د چا سپلې کې شاته چڼیاو خراب شو د بلې سپلې چڼیاو په کې لګیدا اب چمیار لګاو وته د دې قیمت لګاو کله قیمت لګي دا سپلې په چمیار خرڅکا چې کله سپلې په چمیار خرڅکی اب قیمت درکې هغه قیمت باندې په دکان کې ګلاس واخله ګلاس واخله ګلاس راوړه د چاندي کټ سره چې کومه مټکې پرته ده ګلاس دې مټکې سره کېده چې مسافر په لار تیریږي او تږي کېږي تند او پیاس ورته لګي په دې ګلاس کې به اوبس کې خان ته به اجر او ثواب رسي. خان ته به اجر او ثواب رسي. قسم بالله ته مولا پورې خان دې مولا سره زما استاد ثوابونو غم دی. شیخ صاحب اخیری حدیث ذکر کړ ټول